السلام علیکم. کله نه چې حکومت د اپریشن استحکام پاکستان اعلان کړی دی، د هغې نه پس په خیبر پښتونخوا کې او په ټول پاکستان کې د پوهه خلکو د طرفه د هغې شدید مزاحمت راغلی دی. یو دوه ورځې مخکې تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د قبایلو امن جرګه راغوښتې وه او هغې کې چې کم قرارداد پیښ شو نو هغوی ټوټل د اپریشن مسترد کړو. بیا په سبا باندې د جمعیت علما اسلام په سرکار د مولانا صاحب په سربراهۍ کې د قبایلو جرګه وشوه او هغوی هم یو قرارداد منظور کړو چې دا اپریشن مسترد کړو ټوټل. بیا ما کته چې د مولانا فضل الرحمن په اسمبلی کې یو تقریر و، ډېر عجیبه او ډېر خطرناک تقریر و. هغه وی چې ما ته جنرال باجوا په خپله ویلي دي چې مونږ د افغانستان سره کانټتار ولګو او اوس هیڅوک نشي راتلی. او وی بیا راته جنرال عاصم منیر وی چې ما کانټتار لرکو او هیڅ چا همت نشته چې څوک راشي. نو وی مونږ حیران یو چې د هغه خبره صحیح ده که د دا خبره صحیح ده. او وی که مونږ څه غږ کوو نو بیا مونږ غداران یو او دا محب وطن دي. دا خبرې مولانا صاحب کړي دي، مونږ خو دا ګستاخي نشو کولی، دا غټ غټ سیاستدانان یې کوي. اعتراض پې څه دی؟ اعتراض په دې دا او کله چې دا دومره شدید مزاحمت وشو نو بیا حکومت خپل موقف بدل کو چې دا اپریشن نه دی، دا یو ویژن دی چې استحکام په پاکستان کې راولو. نو دا استحکام د بلوچستان او د بلوچیانو او د پښتنو په وینه باندې راځي. دا نور پاکستان کچې ډاکوان د تنخ کاری پنجاب کې په سند کې د بد امنۍ یو بد حل دی. افتخار چې دی میاں افتخار حسین د عوامي نیشنل پارټۍ جنرال سیکرټري، هغه وی چې 70 دهشتګرد او بین ارګنایزیشن دفتري چې دی او مرکز په جنوبي پنجاب کې دی. نو هغوی ته څه نه وي او پښتنو له راځي. بیا په عوامو کې یو تاثر دا دی چې دلته کې کم معدنیات دي او وسایل دي یا د هغې باندې څه نظر دی د څه خلکو ځکه اپریشن کوي. نو دا تاثر چې کله د ریاستي ادارو خلاف جوړ شي دا ډېر خطرناک. اعتماد د عوامو چې ختم شي نو بیا ډېر نقصان جوړیږي. د دې نه مخکې 21 اپریشنونه شوي دي او د هر اپریشن نه پس به موږ ته خپل ادارو وي چې د دهشتګردانو ملا مو ماته کړه او اوس به هغوی نه راځي. او خلکو به په هغې وخت هم پوهه خلکو وي چې چېرته یو اکسرې خو به مو د دهشتګردانو له کړې وه چې د حمله یې ماته ده، نو دوی یو کال پس بیا ولې په دومره شدمت سره راشي. په مختلف نومونو باندې د 2001 نه د 2022 پورې 21 اپریشنې شوي دي او د هغې 21 اپریشن نه پس هم زموږ دا حل دی. او بدقسمتۍ ته وګوره چې په دې خطه کې پاکستان واحد ملک دی چې هغه د خپل یو ګاونډي سره هم نه لګي. هندوستان سره زموږ په بارډر ټینشن دی، په ایران مو حملې وکړي، افغانستان سره مونږ وایو چې دلته دهشتګردۍ مرکزونه دي او چین هم رانه خفه دی. نو مسله په چا کې ده؟ په ګاونډیانو کې ده که زموږ په پالیسیانو کې ده؟ بله خبره پکې دا ده چې سید مشاهد حسین د مسلم لیگ نون زوړ سینیټر دی، هغه وی چې ما ته یو چاینیز انویسټر دا خبره وکړه چې ما په افغانستان کې 4.5 ارب ډالرې په مایننګز کې لګولي دي او زه د افغانستان کې د پاکستان نه سیوا ځان محفوظ ګڼم. نو هلته کې خو امن دی. زموږ په دې باندې او مونږ الزام لګو چې په افغانستان نه راځي. نو دا مونږ چې دومره په بارډر باندې سیکیورټي فورسز دي، دا دومره اف سی دا فوج دی، پولیس ولاړ دي، چیک پوسټ دي، بیا هم دا خلک راځي. نو دغه سوال باندې خلک پریشانه دي. نو که د اپریشن مقاصد دهشتګردي ختمولي نو هر پاکستانی دا خواهش دی در سره ولاړ دی. خو کوم مقصد یې سیاسي دی یا نور څه دی نو هغې ته پښتانه ماته ښکاري چې نه دي تیار، ځکه چې په کم ګڼ شمېر باندې د هغې مخالفت کوي. نو دغه مخالفت د هغوی په ځای دی. په سوات نه په 10 لکه خلک بېکوره شوي وو، په وزیرستان کې اوسه پورې خلک در بدر دی، خیر غواړي، کورونه یې تباه شو. یو طرف یې طالبان تباه کوي، بل طرف ته دوی تنګ د چیک پوسټونو نه دي. نو پښتون چېرته لاړ شي؟ د پښتون له خو کم از کم امن ورکې. د خلک دا په سوشل میډیا وایي چې تاسو عزم استحکام کوئ، عزم تعلیم وکړئ، عزم صحت اپریشن وکړئ.
د جنرال باجوا یو سپیچ چې زه ورته په خپله په ګوملزام ډیم کې ناست وم هغه وایي چې زموږ دا منصوبه ده چې را روان 10 کاله کې به 1000 ارب روپۍ په قبایلو لګو دا سالانه 100 ارب روپۍ دي کو دغه پیسې دوی لګولې وي په قبایلو کې هسپتال جوړ کړی وي تعلیم دپاره سکولونه جوړ کړی وي فیکټریانې لګولې وي دستکاري مرکز یې جوړې کړی وي میډیکل کالج او انجینیرینګ کالج یې جوړې کړی وي خلک په روزګار شوي وي دلته بولې دهشتګرد راتله خو هغه خلک بې روزګاره دي او ډېر په اسانه د خلکو په خبرو کې راشي او بیا یې نتیجه دی چې موږ ته ټولو ته نقصان امید لرم چې تاسو به د دې خبرو سره ملګرتیا کوئ که ستاسو دا خبرې خوښي او تاسو هم د دې اپریشن مخالفت کوئ نو کمنټ پې وکړئ او دا ویډیو ډېره شیر کړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته